چې ورغو د روژې میاشته نه پوهېږم مولوي صاحب شته چې ما سره تللی وي که نه دا مولوي صاحب را سره تللی و 600 علما را جمع شوي وایي څه خبره ده وایي دلته وادیانو یو جومات جوړ کړی دی جومات خو یې جوړ کړ خلک غریبانان دي تاسو ته به راشي وایي دا جومات خو ډېر ضعیف دی دا به موږ درته وران کړو پیسې به ډېرې درکړو ښکلی به یې جوړ کړو وایي ښه صحیح ده جوړې کړې نو اوس چې جومات جوړ کړ وایي یاره زموږ یوه خبر پکې منئ وایي هغه څه خبره ده وایي دا امام به درته موږ ودرو پیسې مه ورکوئ دا به موږ ودرو ښه امام هم راته ودرو د روژې میاشت راغله ملا صاحب ویل چې جومات هم درته جوړ کړی نو اوس به تراویح هم زمونږه کوئ څنګه ستاسو تراویح وایي دا 10 رکاته خو دا پکې چا راوښکلي 8 رکاته به کوو خلکو ورته ویلي چې 2-3 خو یې اړولي وو که نه په هر قوم کې 2-3 لاړ شي ګمراه شي خلکو ورته ویلي چې کور دې ورانشه تراویح خو 10 دي زمونږ نیکونو هم 10 کولي پلرونو هم 10 کولي او غور نیکونو هم 10 کولي او چې مونږ ته شروع کړو دا خو شرم دی نور خو په مسلو نه پوهېدو خو شرم باندې پوهېدل دا مونږ نه پرېږدو وایي چې تاسو خو بدعتیان هستئ تاسو څه وڅه کړي خو جنګ شروع شو چې جنګ شروع شو نو 5 شپږ پکې سرونه مات شو او شپږو پکې پښې ماتې وي او 4-5 پکې لاسونه مات نو چې لاسونه او پښې پکې ماتې شوې نو اوس یې ملان راغونډ کړي 600 کسان وایي تاسو به فیصله کوئ چې دا تراویح 10 دي او که دا تراویح 8 دي نو سوال دا دی چې دا جومات د افتراق او د جنګ دپاره جوړ شوی او که د دین دپاره اوس تاسو جواب راکړئ ګورئ الله فرمایي چې کله کله جوماتونه هم جوړي یاره که خبر مې د قرآن نه بهر وکړه هر څوک چې ما ملامتوي ملامتوي خو څه چې قرآن کې راغلي هغه درته وایم دا جوماتونه دې دپاره جوړي او ګورئ دا پیسې راځي په دې خلک خرابوي زما کور یو وخت مهاجر بازار کې و تاسو کې څوک داسې شته چې مهاجر بازار یې لیدلی ښه مهاجر بازار نه به چې ووتې هلته یو جومات راته اهل حدیث والا جومات اهل حدیث والا جومات د هغې کوڅه کې ډایرکټ به چې مخکې لاړل دلته زما کور نظامي دیوال ترخوا دلته اوسېدم او دې ځای کې دا خل ماشاءالله ډېر وابیان شوي وو لاسونه دلته کېده او پښې ازادې کېده او دعا وروسته د سنتو ګوره ونه کې دا دعا بدعت دی ناروا کار دی دا ونه کې دا چا چې لیدلي دا کار هلته ډېر علانیتن کېده ښه یو سړی پکې عاجز غوندي و دال راغله کمپلې راغلې خورماګانې او بوټان راغله دا تقسیمېدل یو سړي ته ویلې چې یاره کاکا راځه د لاسونه دلته کېده او دې کومکونه به حصه درکړو که نه هغه ورته ویلې چې یاره زما خو په دې سپینه ږیره باندې ډېر شرمېږم تر اوسه مې دلته ایښي دي او چې اوس یې دلته کېدم نو ښځه به راته وایي چې ته خو هم زما غوندې شوې زه یم دلته ږدم او ته یم دلته ږدې نو زما او ستا څه فرق دی دا کار خو زه نه شم کولی ښه وایي چې دا نه شي کولی نو ښځه خو د امین بالجهر که نه ښه وایي امین به شروع کړم په زور امین به وایم چې راکوئ وایي 2 بوجۍ دال دا قصه چې زه کوم ګوره دا مستنده قصه ده ټوکې نه دي خو د ټوکو په شان ده ځکه دا دیني مورد د تمسخر ګرځولی نو 2 بوجۍ دال یې ورکړه کاکا هم ډېر چالاکه سړی و آرامیتوب یې زده و راغی یو هفته خو یې امین امین ایسته چپ شو ورته یې کاکا امین وایه که نه وایي دال خلاص شو د 2 بوجۍ دالو خو همدومره امینې څومره امین ووایم نو غرض دا دی چې دا د منافقینو عمل دی چې په اسلام کې به تا ته رخنې جوړوي او تا به د ورور نه جدا کړي پلار به په زوی باندې شکي کړي او د زوی عقیده په پلار باندې خرابه کړي ګورئ دې ملا نه لرې شي چې هغه تا ته وایي چې دعا بدعت نه 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 قرآن وایي اجیبو دعوت الداعی نص د قرآن دی الله فرمایي زه د دعا کوونکي دعا قبلم اذا دعان خو چې په کوم وخت کې دعا وکړه علما ناست دي اذا وایي افاده د عموم کوي نو مطلب دا دی چې په عامو اوقاتو کې دعا جایز ده نو که په فرضو پسې دې وکړم جایز ده خو که سنتو پسې دې وکړم جایز ده نفلو پسې دې وکړه هم جایز ده تلاوت د قرآن پسې دې وکړه هم جایز ده په جومات کې دې وکړه هم جایز ده په کور کې هم جایز ده شپه کې هم جایز ده د ورځې هم جایز ده نو دې ته ویلی شي عموم قرآن نه عموم د دعا ثابتېږي او ملا صاحب پسې دې وکړه نو کار دې وران که خدای وایي چې وایي که او ملا صاحب وایي چې مې کوه تاسو به د چا منئ یاره تاسو ډېر ښه خلک هستئ الله تبارک وتعالی دې ستاسو د خیرات قبول کړي او رب کریم دې تاسو تنګ شوي خو به ناستئ پام کوئ چې تنګ نه شئ وږي شوي خو به ناستئ ډوډۍ ګوره تاسو ته پخ شوې ده همدا تاسو به یې خورئ خو وده کېږئ به نه مولانا صاحب به تقریر کوي کوم شخصیت چې هر وخت د امام الایمه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب په کلکه شاګردان روزلي او د هر باطل په مقابل کې د یو مضبوط دیوال حیثیت لري هغه شخصیت شیخ القرآن والحديث جامع المعقول والمنقول مناظر أهل السنة والجماعة حضرة العلامة ومولانا مفتي محمد نعمان فضل صاحب.